په دې وطن کې نه افسر محبوس دی نه شاعر او نه سیاستدان. که په دې وطن کې ته شاعري کول غواړې نو ته به لیلا مجنونه سره شونډې او سره لبان به دا به یادې او سیسټم به دې روان وي روپۍ به ګټې. که نه ته رقام د بیدارۍ کوشش کې نو انجام به دې د ګیلمن وزیر په شانتې وي. که ته په دې وطن کې سیاست کول غواړې او غواړې چې د عوامو د وینو سوداګري ونه کړم، عوامو د شنه باغونه ونه ښیم، دروغ وعدې ورسره ونه کړم، او دا کوم روایتي سیاستدانان چې دي د دې نه هټ کر د عوامو په حقیقي معنو کې نمایندګي وکړم، نو ستا انجام به د شهید ریحان زیب په شانتې وي. ځکه چې هغه د دې سیاستدانانو اصلي چهره قوم ته وښوله. که ته غواړې چې زه افسر شم، اے سی ډي سی وغیره چې کوم دی هر سټیج ته ورسمه او په حقیقي معنو کې د دې قوم ولس خدمت وکړم، او دا کوم روایتي سیستم چې روان دی دا بلیک مافیا چې ناسته ده، دا غټان خلک چې ناست دي د عوامو وینې څکي، د دې نه روزمه د دې خلاف اواز پورته کړم او زه په حقیقي معنو کې د دې قوم چې کوم دی خدمت وکړم. نو ستا انجام به د شهید فیصل د شهید اسماعیل فیصل په شان دی وي کوم چې پرون په باجوړ کې شهید شو.